دغه یو سړی دا بلوڅ چې هغه په عربو کې هغه سپین زر سړی قدر بخش نومې دی بلوڅ او نو ډنډورس انو ابوبکر صدیق تسوي دی انو ابوبکر صدیق تسوي حالانکه علامه سیوطی صاحب رحمه الله فرمایي په تاریخ خلفا کې چې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ جرأت کسره ولا داسې هغه سری نوکری چې باندې لګولې وي یعنی یواز زره د ابوبکر صدیق سره چالي د ابوبکر صدیق چې د خلکو داسې سره جوړ کړل خو چون کې عجز سړی وو غریب سړی وو په کلو کلو روپۍ ټولولې الله رب العزت ګوره کم قدم ډیر محبوب سلو چې دی څومره ستړی وو څومره ستومان وو کار یې نه کېدی کور کمره جنې ورکه وه وټل جنې ورک وو کالي جنې ورک وړو ګوره چې الله رب العزت یې کومه خبره منظوره سوله نو ولاړې ګور د دنیا کې الله مشهوره کې بیا ولاړې د سعودي باچا ګر سره وغوښتی چې راس صحیح سو موبایل ورسره وو فیسبوک ورسره وو ټویټر باندې ولو میسنجر باندې ولو پلانې یو شی نه وو چون کې ګوره نه ته معلومه چې د الله دربار لپاره په څومره اخلاص تللی وو الله رب العزت ګرد دنیا ته ښکارا کړل بیا د سعودي باچا یې غواړي کور ته راغلی خلکو دمونه باندې شروع الله پر ما باندې دم وکړه خانه عجبه کیسه مې ده یار نو دی خو حج لره ولاړي منم الله والا دي دا دمونه به د کوم خبر کې شروع اخر کې ګور قرآن پاک هم زده وکړي نو زده دمونه د کوم خبر کې شروع داسې مه کوئ یار دا شام پرېږدئ بالکل دا خبرې پرېږدئ نو ولاړې بیا سعودي اوس هم غالبا په سعودي کې پرون دا د سعودي د باچا سره درېدلی و تصویر مسویر یې راغلی د الله رسول فرمایي آدم علیه السلام له هند څخه له هندوستان څخه بیت الله شریف لر زر واره په پښو تللی دی زر واره په پښو تللی دی نو هغه که په کال کې 2 واره تللی دی که 3 واره تللی دی که 4 واره هر څوک تللی دی بیا د آدم علیه السلام قد داسې نو لکه زما وستا قدمونه داسې نو لکه زما وستا د هغه رقم مطلب هغه جسد یې داسې نو ډېر مطلب هغه د چې کوم قد ولو هغه د چې کوم ژوند ولو هغه زموږ ته بالکل هغه نه ولو مطلب قد ډېر زیات ولو دغه مطلب ژوند الله ډېر زیات ورکړی نو زر واره په پښو دی چیر ولاړی بیت الله شریف یې واره هم دی نه پر آس نه پر خچر نه په بل باندې چشنه د کسوارلی چې دا غیر نه ده کړي صحیح سلو نو زر واره آدم علیه السلام مبارک تللی دی او خود پیغمبر علیه السلام 2 واره عمره کړې ده خود پیغمبر علیه السلام حج لره تللی دی خود صحابه کرام یو واره نه لسله شل واره حج لره تللی دی عمره لره تللی دی په هغه وخت یتیمان هم او کونډې هم ولو خدا خبره چا کړې نه صحیح سلو دا خبره ختم شو حضرت زازان فرمایي وی عبد الله ابن عباس نه جوړ شو چې نه جوړه سو دا د ابن خزیمه حدیث دی بیا د خپل ګرد قریبان راوغوښتل خپل انډیوالانو عزیزان راوغوښتل وای مرض ابن عباس مرضا شدیدا ډیر سخت نه جوړه سو فتعا ولده فجمعهم بیا خپل بچی راوغوښتي ګرد سره مطلب راوغوښت اولاد راوغوښتل راټول سو بیا ورته فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حج من مكة ماشيا حتى يرجع الى مكة كتب الله له بكل خطوة 700 حسنه عبد الله ابن عباس چې کله نه جوړ سو نو خپل ټول بچان راوغوښتل کښېنستل نو یې ورته ویل ما د الله د رسول اورېدلی دی کم سړی په پښو حج وکړي نو بیا پر هر قدم باندې الله رب العزت ودته 200 نیکي ورکوي پر هر قدم الله ودته 200 نیکي ورکوي او نیکي هم د حرم نیکی د حرم دلته موتا یو ور وای سبحان الله یو په لس الله موتا ته ثواب راکړي په حرم شریف کې یو ور وای سبحان الله یو په یو لک سر درکړي نو چې ته دا 200 مطلب دا 200 لک څو جوړیږي 2 کروڑ جوړیږي 200 لک یعنی تا ته الله پر هر قدم باندې 200 نیکی درکړي او نیکی هم د بیت الله شریف د حرم شریف را واخله په حرم شریف کې ونی کې یو په یو لک سره ده نو بیشتره ولاړ شو دا 200 لک څو چې جوړیږي 2 کروڑ چې جوړیږي پر هر قدم باندې الله تعالی د 2 کروڑ نیکی ثواب درکړي پر هر قدم باندې 2 کروڑ دا کله دا من مکه الى مکه ته مطلب عرفات لرتلې ته د عرفات سره تللې نو ته قرار په پښو روان سولې دا چې کله صحیح حج لرلار شي الله ته بیا درک ورکی درې درک نور کوي نو د مکې څخه ته په پښو روان شوې بیا ولاړې مطلب چیرې ولاړې
مزدلفې لره ولاړې، مینا لره ولاړې، عرفات لره ولاړې، په واپس کې راغلې. دلته دا ستا ټول حج چې دی هغه تا په پښو وکړي. پر هر قدم الله تا ته 7 کروړه نیکۍ درکوي. ها یو سړی ضعیفه دی، یو سړی سپین زری دی، یوه زنانه کمزورې ده، په پښو تللی نشي، رش ډېر دی، بیخي ډېر رش دی، پروا نه لري. پیغمبر علیه السلام مبارک په خپله پر وښو باندې تللی دی، په خپله. که چیرې الله رب العزت چاته وس ورکړی ولاړ شه، په پښو ولاړ شه. دی نه دی چې اوس دا ته چې پر خپل خچر یا پر وښه باندې ناست تا ته ثواب، نه دا ستا د وښې پر قدمو هم الله تا ته ثوابونه درکوي، ستا د خچر او د آس پر قدمو هم الله تا ته ثواب درکوي. لیکن که په پښو ولاړې، څونه عجبه خبره د الله رسول فرمایي، عبدالله ابن عباس خپلو بچیانو ته وایي تا ته پر یوه قدم الله رب العزت 7 کروړه نیکۍ درکوي، 7 کروړه نیکۍ. الله دې موږ ټولو ته رانصیب کړي، الله دې هر چا ته، هر مسلمان ته ورنصیب کړي. څومره لویه خبره ده والله سبحان الله. نو بیا په دې خبره دا سوله علما فرمایي که سړی له خپله کوره په پښو ولاړې حج لره، هم پر هر قدم باندې الله 7 کروړه نیکۍ ورکوي. الله ته خو ګرانه نه ده، الله ته خو به ګرانه نه ده ګرانه. نو که سړی ډېر په اخلاص د الله په خاطر د خپله کوره ووتی، په پښو ولاړی، پر هر قدم الله ته هېڅ ګرانه نه ده، الله رب العزت به 7 کروړه نیکۍ ورکوي. د حرم د 7 کروړه دي چې دي، دلته چې سړی د خپله کوره روان شو په پښو باندې، پر هغه باندې به هم الله رب العزت 7 کروړه نیکۍ ورکوي. دا زموږ ته علي اغا صاحب رحمه الله، حضرت اجالي اغا صاحب چې کوم د سرانانو کې ډېر بزرګ، الله والله ډېر خاکساره، ډېر زورور الله رب العزت علم ورکړی و، ډېر عاجزي و خاکساري کې خدا سي و چې هغه په پښو تللی دی حج لره، بلکې یو ور لعنت 2 واره به تللی په پښو، ولګوه اندازه ولګوه. اوس خو بیا بله سلسله شروع شوه. د افغانستان څخه یو سړی په پښو روان سولو، ولاړی ورسېدی، هلته عربو استقبال ورته وکړي. دا د نن مطلب 15-16 کاله مخکې خبره ده. بیا د هغه څخه ما بعد بیا دا سلسله شروع شوه، خلکو سایکلان روان. حالانکې یو سړی دی چې هغه مین دی پر دین و اسلام باندې، حضرت اجالي اغا صاحب ولاړی، د افغانستان یو سړی و هغه ولاړی. بیا دا سلسله شروع شوه، بس فیسبوک سو، بس ټلیفون سو، بیا خبرې سولې. اجالي اغا صاحب چې رحمه الله هغه سره موبایل نه ورسره، نه د خپل ځان سیلفیانې جوړولې، نه جهان له راستولې. دا د افغانستان چې کوم سړی ولاړی د هغه سره خپل موبایل نه ورسره، ولاړی د کوره ووتی روان شو، بیا چې بېرته راغلی بیا خلک په خبر شو. اوس چې دا کم خلک په اوله ورځ روانېږي، ورورو نو مېلمانه دي نو خلک دي نو رشکش دي، څه کیسه ده؟ پلانۍ سبا روانېږي حج لره، پر چی شي؟ پر سایکله باندې ځې. ولې ځې؟ نو تا ته څه پېښه ده چې ته ځې؟ اشه چې ځې نو جهان به چې لپاره خبر کړی دی، اشه چې هر ځای ورسېدلی بیا د تصویرونه دي، بیا میډیا والا دي، بس نو دی روان دی. یاره که د الله په خاطر دی نو هغسې که لکه اجالي اغا صاحب رحمه الله، لکه د افغانستان هغه یو ځای غالبا د روزګان و هغه ولاړی، هغسې که او که ته وایې چې یا نو ما به داسې نوم وکړم، داسې به وطنونه یې، څو کسان ولاړو بېرته واپس راغلو. چا 15 ورځې سفر وکړي، چا 10 ورځې سفر وکړي، چا میاشته وکړي، بېرته راوګرځېدل. ولې؟ ته الله رب العزت مکلف کړی یو سړی ته الله رب العزت دنیا نه ده ورکړې، نو دی پر ده باندې حج فرض نه دی چې زه په پښو باندې روان سه حج وکړم. ګوره الله ما او تا پیدا کړي یو، الله رب العزت ما او تا پر دې نه مجبور کړي چې په پښو ولاړ سه حج وکړه. بیا ته څه دپاره روانې په سایکله باندې؟ بیا جنډۍ ده، نو خلک دي، نو نارې دي، نو فیسبوک دی، نن کوم ځای ته ورسېدم، نن کوم ځای ته ورسېدم. داسې مه کوئ، قطعا یې مه کوئ. نو ما درته وویلې چې ګوره خبره داسې ده، پر هر قدم باندې الله 7 کروړه نیکۍ درکوي، 7 کروړه نیکۍ. اوس یو سړی د الله په خاطر روان دی، او یو سړی روان دی په سایکله باندې، ګرجان یې خبر کړی دی، نن کوم ځای ته ورسېدی، نن کوم ځای ته ورسېدی. هغه ډېر کم دا زموږ پاکستان اوس پنجاب پسې یو سړی ولاړی ورسېدی، خو نو ډېر پخواری هر ورځ د هغه خبرې پر کوم ځای باندې یم، پر کوم ځای باندې یم. زه خو خپله دې شي قایله نه یم. که ته وایې چې موږ خلک راپاروو، موږ خلک مطلب پر دې باندې راغیب وو چې ته هم داسې وکړې، یا هېڅوک دې نه کوي. په پښو باندې حجونه چا نه دي کړي، نه په دا نن زمانه کې زما او ستا د برګر زمانه ده وروره، چې تراویح به ملا څه حال په تراویح کې مې دونه خولې کړې تا چې له غره ته ختلې وې، اوس په پښو روان یې. بیا په پښو به در کومه ځای ته ولاړ سې، نو در کومه ځای ولاړ سې؟ یاره خو زما یو سړی دی، هغه په روزه کې ویل، په روزې څه مخکې ویل چمن له په پښو ځم، سبا مې اراده کړې ده.
مخصن چې لمونځ وکړي کې ماښام لمونځ وکړي چا ته ویل ول روان یم په پښو باندې چمن لره ول کله ځې ول سهار ځم ول اوس روان سه خو خونکیم ده دلم خشن قرار روان سه چې روان سه کوچلاغ درې ځای چې ورسېدی ورور 140 کیلومتره چې ولاړی یو 25 کیلو 60 کیلومتره دا هغه خواسته یو خوانس به د چا سره په امبولانس کې راغلی څه د پاره تللی نو ولې تللی څه کیسه وه نو خبرې اسانه دي اراده هم ډېره اسانه ده خو ته دوه قدمه واخله ځه تهجد ډېر اسانه دی ګورې دا ما ته چې تهجد لمونځ کوو دوه رکعته نفل دي خو لیکن دا ما ته چې اراده وکړو بعضې سهار تهجد ته راپورته کېږي ما اراده کړ ته راپورته څه به سره ګورو صحیح شو نو د الله رسول فرمایي از آدم علیه السلام مبارک د هند د هندوستانه څه زر واره په پښو تللی دی بیت الله شریف او دغسې د الله رسول فرمایي چې سړی په پښو باندې حج وکړي پیاده نو پر هر قدم باندې الله 2 کروڑ نیکي ورکوي الله دې موږ ټولو ته نصیب کړي الله دې موږ ټولو ته نصیب کړي